معاصرې مشر کتونکو فضل رحمان یم د 1947 نه تر اوسه پورې په دې کومه علاقه چې زه ولاړ یم اسلامګډ په دې علاقه باندې نه سکول چا جوړ کړو نه چې کوم دی بي ایچ او شته دی نه چې کوم دی روډ شته دی نه بجلي شته دی خو بیا د دې خلکو د دې ملک سره دا مینه چې کوم دی دا تاسو کتلی شي که ته د موبایل راوروسته کړي نو د پاکستان زنده‌باد واز دی دا به تاسو ته راځي دلته کې د یو پرایویټ سکول افتتاح کېږي دغه کمیونټي کیر سکول په نوم باندې جوړېږي او دا د خلک خپل مدد په خپله باندې جوړوي په دې علاقه کې نه دی چې نه کوم سکول شته نه د هلکانو شته دی دا علاقه چې کوم دی د هر قسم سهولتونو چې کوم دی بې برخه ساتلې شوې ده دلته خو اصل کې دا تقریبا 1947 نه واخله نه سرکاري او نه غیر سرکاري دلته کومه اداره موجود وه موږ چند کسان د علاقې سره تعلق ساتو د بدقسمتۍ نه او موږ کوالیفاید نو موږ دا سوچ وکړو یو څو چند کسان په دې په بنیاد باندې موږ ووایو چې دلته سرکاري خو خیر دغه نمایندګانو نه زموږ هیله ده بارها هم دا ډیمانډ کړی خو نه دی پوره کړی نو موږ بیا دا یو سوچ وکړو چې ولې نه موږ یو څو کسان کمیونټي په شکل باندې دې له فنډینګ وکړو یو سکول کولاو نو موږ دا فیصله وکړه چې دې له موږ یو پراپر پلانینګ کړی دی او په هغې کې به تقریبا 70-60% موږ د خپل جیب اپورټ کوو او دا 30% به په پیس په ماشومانو کړو زموږ تقریبا اوس په دې کرنټ وخت کې آلموسټ 500-600 به تعداد وي چې دا د سکولونو نه بهر دي بالکل نه وایي چې سکول لپاره څه فیسیلیټي نه وي نو کوم ځای به سبق ووایي دلته نه د پاکستان ګورنمنټ صرف د شناختي کارډ نه علاوه CNIC نه موږ ته هېڅ هم نه دي راکړي دلته هیلث سهولت نشته روډ نشته بجلي خو همدغه صورت حال دی خو اوس چې موږ ته کوم نیډ دی د هغه د سکول دی او د روډ دی حکومت خو موږ ډېر مایوسه کړي او برهام دې کړي دي خو به هر حال موږ ته دا ډیمانډ دی که تاسو نشئ کولی چې دلته سکول بلډینګ یا فیزیبیلیټي یا په دې باندې څه ممنوع وي منع وي نو موږ چې کوم دا رینټډ بلډینګ دی دا ورته موږ پرووایډ کولی شو خو چې موږ ته سټاپ راکړي ما چې په 1987 کې ما د دې علاقې نه مطلب دا دی چې مایګریشن سن ته کړی دی او ما ټول تعلیم په بار کې وکړو او د هغه سچویشن او نن چې زه وګورم او زه راغلی یم دلته نو ایز اټ ایز هغه شانته دا وطن پروت دی نه زما په وطن کې روډ جوړ شوی دی نه سکول جوړ شوی دی نه بنیادي د هیلث سهولت موږ ته شته نه بجلي شته نه د اوبو سهولت شته هر څه موږ ته ایز اټ ایز په هغه زاړه سچویشن باندې دي نو د هغې په باره کې زه دا خبره کوم چې یاره د ووټ په ټایم کې خو ټول راځي او ودرېږي وایي چې ووټ راله راکړه خو چې کله ووټ دی ته میلاو شي او څوک یې مینی جوړ شي MP جوړ شي نو بیا زموږ د علاقې د نن ورځې پورې چا تپوس نه دی کړی نو غوښتنه دا ده صاحبه چې موږ بنیادي د دې ملک شهریان یو زموږ څخه دا کومه چې سلوک ادا کېږي دا د 3rd ډیګري شهري په حیثیت باندې ادا کېږي لکه موږ د 3مې درجې شهریان یو د 2مې نه ولې چې صرف شناختي کارډ میلاو دی او د نن ورځې پورې زموږ د علاقې ته کانورزیب خان دی که بل خان دی که بل خان دی خو دا د نن ورځې پورې چا د علاقې ته دا توجه نه ده ورکړې د ووټ په ټایم کې راغلی او ووټ یې اخیستی او بیا په مخه باندې تللی دی دوباره یې موږ ته توجه نه ده راکړې لهذا موږ حقدار یو چې موږ د دوی نه خپل حق وغواړو او چې دا خپل حق موږ له نه راکوي نو په راتلونکي ټایم کې بیا هم وخت شته او دوباره به الیکشن له راځي انشاءالله تعالی تاسو به دا مخ وینئ چې زه ستاسو په هغه ټایم باندې کومه خبره کوم او تاسو زه وایم چې په کوم حیثیت راغلي یاستئ مخکې هم څه کلي دي اوس راسه څه کوئ